تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سورة الإسراء سلور سلیختم نمبر آیت دے. تسبح له السماوات السبع، تسبیح او پاکی بیانی الله لرا او اسمانونا، والارض ومزکی، ومن فیهن او هغه څه چې په دې ځمکې او اسمان کې دي، وَإِن من شيء او نشته یو څیز الا یسبح بحمده مگر هغه تسبیح بیانی سره د ستاینې د الله، ولكن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تاسو نه پوهیږئ په تسبیح ویلو د هغې باندې. انه کان حلیما غفورا، یقینا الله بردبار صبرناک ذات دی، غفورا بخنه کوونکی ذات دی. دی آیت کریمه کې الله تبارک و تعالی د دې خبرې بیان کړی دی چې دا ټول کائنات، دا جمیع کائنات دا د الله تعالی تسبیح وی. سورة نور کی اللہ تبارک و تعالی فرمائلی دی الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. تنه ګورې چې د الله د پاره پاکی بیانې هغه مخلوق چې اسمانونو کې دی او هغه مخلوق د الله تسبیح بیانې چې ځمکو کې دی، او الطیر صافات هغه مرغۍ او مارغان چې د وزرو غړونکي هم د الله تسبیح بیانوي، او کله چې وزرې بندي هم د الله تسبیح بیانوي. کل قد علم صلاته و تسبیحه، صرف یو ذات دی الله، هغه د هغې په دې عبادت باندې او په دې تسبیح ویلو باندې پوهیږي، مونږ پې نه پوهیږو. نو دې آیت کریمه کې الله دې خبرې بیان کړی دی چې د جمیع کائنات، دا کاڼي، دا غرونه، دا بوټي، دا ستوري، دا سم چې په دې عالم کې دا ټول د الله تسبیح وی، حمد کوي، صفت کوي، تعریف کوي. دا بیان الله دې آیت کریمه کې کړی. تسبح له السماوات السبع، پاکی بیانوي الله لرا او اسمانونه، والارض مځکې، ومن فیهن او هغه څه چې په دې ځمکې او اسمان کې دي. تسبیح دا د سبح نه ماخوذ دی. سبح وی المر السریع فی الهواء والماء، تیز تګ کول په اوبو کې او په هوا کې، دې ته سبح وی. نو دې ته دا نوم د تسبیح ځکه ورکړی شوی دی، دې ذکر کولو ته، سبحان الله، لا اله الا الله، الحمد لله. دې ته دا نوم د تسبیح ځکه ورکړی شوی دی چې دا مسبح، دا تسبیح بیانونکی، دا د الله په تنزیح کې او د الله په براءت کې د بدو صفاتو نه ډیره تیزی کوي. دا وی الله د شریک نه پاک دی، الله د ولد نه پاک دی، الله د دې نسبت نه پاک دی، د دې نه پاک دی، الله لره ډیر عالی صفات دي، ډیر اوچت صفات